سوال آیا کوم حیوانات مو ساتو اهلی حیوانات نه ویلی شي هغوی کې خمس شته دی میگا وزا غا وغیره زموږ خونې کې ساتو هغوی کې خمس شته که نشته دی دې مسلې جواب دا دی څه که چیرې شودو نه یا هغوی پاشم نه ته د خونې ضروریات پوره کوې خونې ضروریاتو دپاره د ساتلي دي نو خمس ورکې نشته اما که چیرې کاروبار دپاره د ساتلي دي کاروبار په کوې بیا خمس ورباندې شته مثلا مثال در کوم ایوه هغوی ته خونې ضرورت پوره کوي دوی د سنوریا ولاړې دي هغوی شودې خرڅوي د یوې کې نشته هغو دوو کې شته دی سوال قرض مه کړی و قرضه مه اخیستې وه آیا دا قرضه زه اوس د کال خرچو کې وبسم لاندې کوم یا نه قرضې ته به صبر کوم قرضه زه کال ګاټې نه کوم په کار دی ادا دا یی څه که اندخ کال والا قرضه بیا تې لنډوای شي د کومه ګاټه د وکه سا کولی که گذشته کال والا ګاټه گذشته کال والا قرضه وي هغه یې لنډوای شي خو یی څه هغه قرضه څه هغه ته اخیستې وه څه لږه پیسې راواخلم چې ته انویسټمنټ وکړم سرمایه ولګوم قرضه در اخیستې وه کار د چلیدو اضافي قرضه در اخیستې وه سره څه یو پلاټ په وخه لږه ګاټه وکړه اضافي قرضه د اخیستې وه غیر ضروري جایداد په واخیستلو ضروري نه و واجب نه و بس قرضې څه د واخیستو هغه قرضه ته کال ګاټې نه نشي لنډوای هغه ګاټه به ته خمس ورته نه وباسې هغه به ته اول خمس ته نه وباسه بیا وروسته چې کومې د څه پاتې شوي هغه نه بعد بیا قرضه لنډه کړه یو سوال دا دی یو مال پیسې ما سره دي اوس مالک ته شک دی پیسو کې چې دا پیسې خمس ادا شوی دی که خمس ادا نه دی شوی چی وکړم مشکوکې دي شک مه دی دغو پیسو کې چې ته یو 2 لکه روپۍ سره داسې دي چې هغوی کې زه شکمان یم چې دي خمس لاند کوم که نه یې لنډوم وتلی دی نه دی وتلی سپو دي نه دي سپو دی په باره کې چې احتیاط وکړه دی کې خمس وباسه احتیاط وکړه دی کې خمس وباسه یو سوال دا دی چې بینک کې پیسې جمع شوي دي ما بینک کې 60 لکه روپۍ ایښي دي هغه پیسې نه ګاټه مو ته رسي مثال 60,000 روپۍ هرې میاشتې مو ته راکوي هغو نه زه خپله زندګي چلاوم اوس بینک کې چې ما کومې پیسې ایښي دي مغنې د ما روزګار چلیږي خونه د چلیږي هغه کې خمس شته که نشته دې په باره کې داسې یایي سترګې وغړه یو پیری خو که چیرې خمس ته نه وتلی دی سپا پیسې دي ایښي دي خو ټیک دی که چیرې خمس ته نه دی وتلی نو دې په باره کې داسې یایي که چیرې کار و کسب د کړی و پیسې د اندینه ګټلي دي نو خمس ورکې شته دی بیا کار و کسب د کړی و ګاټه د کړي وه ما ګاټې والا پیسې در راواخیستې بینک ته د واچولې بیا ورکې خمس شته اما یو صورت داسې د هغوی سیستني چې که چیرې ته خمس ونه ادا کړې بیا د زندګۍ نه چلیږي نظام د خرابیږي بیا خیر د خمس ما ورکوه چې کله لږ وسداره شي نظام د بیا چلیدلی شي بیا خمس ورکه اما که کم مقدار کې ورکوه شي په کار دی چې کم مقدار کې ورو ورو ته لاند کې چې هغه یا سپا شي بهتره ده دی خب یو سوال دا دی څه پیسې ما بچت کړي وي مثلا ما ویله څه چېرته خریدارۍ په وکړم یا یو کار په وکړم آیا دی باندې خمس شته که نشته اکثر کسان همداسې کوي پیسې بچت کې خونې کې کیدی یا بینک کې کیدی بچت پیسې اوس یې څه که چیرې دا یو کال ورباندې تیر شو یوه کاله پورې بینک کې پرتې وي نو خمس ورباندې شته دی خمس بیا ونه وباسې بله مسله څه ذکر کوم هغه دا دی چې زیارت دپاره عمرې دپاره ما پیسې بیله کړي وي اوس وایي خمس شته که نشته ایسه که چیرې کال په تیر شولو دغو پیسو باندې دوی کې هم خمس شته دی په کار دی ته نه وباسې اندې شان سره بینک کې ما پیسې ایښې وي ضرورت دپاره مې جمع کې ورکې چې زه کور په جوړ کوم یا یو کار په وکړم کسب په وکړم دینې خمس شته نشته دې په باره کې یې هغوی سیستني څه که چیرې کال په تیر شولو خمس در باندې لازم دی څه وباسې اخري یوه مسله ته ذکر کړم هغه دا دی څه ډېره ضروري مسله ګڼم کور دپاره یا دکان دپاره یا یوه ځمکه وه ما پیشګی ورکړي دی مو ورکوو که نه دکان مو نیولی دی پیشګی مو ورکړي دی ټیک شو
یا مکان نیولی دی پیشګی مو ویر کړي دی یا ځمکه نیولې دی پیشګی مو ویر کړي دی. اوس ایدي څه حکم دی؟ یی څه هغه سیستنی یی څه دی باندې خمس واجب دی. څه کومې ورځې پیشګی والا روپۍ درته میلاو شوې اول مغه صفا کا، اول به صفکایي فورا. خو هغه رهبر یی څه هغه لږ ریلیف ور کړی دی، هغه ویلي څه که چیرې ضرورت دی درته مثلا یو دکان د نیولی دی، اوس هغه دکان والا ته وله څه ټایم د پرا شو وخه خپلې پیشګی روپۍ، اوس ته مجبوري بل دکان به نسي، دا پیسې به بل دکان کې لګوي، که بل دکان تندوره رقم نه ورکړي بل دکان نه میلویږي. هغوی رهبر یې څه خیر دی دا پیسې بل دکان کې ولګوه وره پورې صبر وکړه. کله درته واپس میلاو شي ضرورت یې نه و درته بل دکان دپاره بل مکان دپاره خپل ضرورت دپاره و بېرته نه وبسه. هغوی سیستني والاو دپاره پیشګي روپۍ څه کله کومې ورځې میلاو شي هغې ورځې به صفه کوي. یو صلوات واسطه محمد